السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. د قیامت علامې په مړي کې رامخې ته شوې دي چې په مړي کې ماشومان غټ ټول ډېر زیات بېدردۍ سره مړه شوي دي. د خپلې لاپروایۍ په وجه باندې په خپلو ګارو کې ډېر بېدردۍ سره مړه شوي دي. دوستانو دوی څه لاپروایي کړې وه، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. په مړي کې ډېر زیات خاندانونه تباه شول. د ډېرو خاندانونو ښایسته ښایسته ځوانان، ښایسته ښایسته ماشومان، ښایسته ښایسته ښځې، ښایسته ښایسته بوډاګان ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول، مړه شول. دوستانو د خپلې لاپروایۍ په وجه باندې دوی داسې مړه شول. د څه په وجه باندې مړه شول؟ د شپې دوی مړي ته روان دي چې په مړي کې په لاره کې ګیر شوي دي. هلکه تاسو ځان ته شیشې کوډه کوئ، دوی ځان پسې شیشې بندي کړي دي، ځان ته یې په موټرو کې په خپلو ګارو کې هغه ګرمې ایټلې لګولې دي. خو دوی ته څه پته وه چې هغه ګرمې ایټلې به زموږ د زندګۍ ساګانې اوږدوي او زموږ زندګي به ختموي. دوستانو چې کله دوی ځان ته په موټرو کې ایټلې لګولې دي او هغه ایټلو هوا به په سلنسل باندې وته، نو د هغه سلنسل چې کله جام شوی دی، سلنسل هواګانې ټولې دننه راغلي دي او هغه ګنده هواګانو په وجه باندې دوی ډېر زیات بېدردۍ سره مړه شوي دي. دوستانو دوی د خپلې لاپروایۍ په وجه باندې خپله زندګي بایلله. صحیح ده، تاسو چکرو ته لاړ شئ، مړي ته لاړ شئ، کالام ته لاړ شئ، سنوپال ته لاړ شئ، ګریشیل ته لاړ شئ، سیاچین ته لاړ شئ، هر ځای ته تاسو لاړ شئ، خو د خپل ځان د خپلې زندګۍ خیال پکې کوئ. داسې نه چې تاسو پکې خپله زندګي بایلئ. تاسو خو چکر دپاره لاړئ، تاسو د خوشحالو دپاره لاړئ، تاسو وایئ چې موږ خوشحاله شو، خو هغه خوشحالۍ په غم باندې بدلې شوې. الله دې دغه ټولو ته مغفرت نصیب کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.